السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تنها کلیک چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو مفتی طارق مسعود د ډاکټر امیر لیاقت د مرګ ټول حقیقت ښکارا کړو. اخر په څه وجه باندې دا وفات شوی و. مفتی صاحب ټول حقیقت په تقریر کې بیان کړو. مفتی صاحب په تقریر کې سو ویل دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نیو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټې نشان وي چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. عزتمندو مفتی طارق مسعود وایي چې ډاکټر امیر لیاقت ډیر په تشدد باندې قتل شوی دی. بعضی خلک لګیا دي چې جنریټر د لوګي د وجې نه مړ شوی دی، خو نه دا ډیر په تشدد قتل شوی دی. که زوس کسان وخایم نو کور کې او ملک کې به ډیر بد شر شروع شي. خو ډاکټر امیر لیاقت قتل شوی دی. مفتی صاحب نور هم وضاحت کړی دی. مفتی صاحب وایي چې ډاکټر امیر لیاقت پسې ډیر خلک اوس پروپاګاندا او خبرې کوي. مفتی صاحب وایي چې انسان نه غلطي کیږي. ډاکټر ذکر نیک او جنید جمشید پسې خبرې هم کړې وي، اوس به بد نه بیانو ځکه چې کله انسان مړ شي نو د هغه بد به نه بیانوي. هغه چې کوم ښه کارونه کړي دي هغه به بیانوي، ځکه چې انسان د خبرو د وجې نه انسان ته خام ملاوي دی شي او بد هم ملاوي دی شي. نو پکار دا ده چې ډاکټر امیر لیاقت پسې اوس بدې ردې مه وایي. الله تعالی مغفرت نصیب کړي، ځکه چې انسان په یو حال باندې نه وي. هر قسمه حالات په انسان باندې راتلی شي. انسان ډیر زیات کمزور دی، ځکه چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي خلق الانسان ضعیفا، ما انسان ډیر ضعیفه او کمزور پیدا کړی دی. بس اوس د ډاکټر امیر لیاقت باره کې غلطي او پروپاګاندا مه کوئ چې اوس د آخرت منزل اسان شي، د جهنم نه بد شي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل مه ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ګنټې نشان وهئ چې هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.